کله بچی الله انسانان او پیریان ټول راجمع کی نو بیا به خطاب کوي پیریانو ته پیریان جنات دا هم یو مخلوق ته او مستقل مخلوق ته دا اور پیدا دی منگ ورته ښکارو خو منگ ته نه ښکاري بعض خلقو د پیریانو د جناتو انکار کړی دی لکه هندوستان کې یو سړیو عبدالله چکړالوی دارنګي سر سید احمد خان د سر خطاب دل انګريز ور کړو او د لاهور غلام احمد پرویز د دې نظریات داو چې پیریان او جنات دانشتا او کچا د کله وخاري نو دا د باندو خلق دي د کلو او د دې مستقل سے وجود نشتا دی انکار کوي او د دې دا نظریات دا غلط دي پیریان او جنات دا یو مستقل مخلوق دی او دی کې مسلمانان هم دي کافر هم دي او څنګه چې نبی علی السلام د انسانانو پیغمبر دی دارنګي د پیریانو هم پیغمبر دی رسول الثقلین ورته ویل کیږي ثقلین یعنی انسانان او پیریان ويوم يحشرهم جميعا یاد کای هغه ورځ کله بچي جمع کی الله دا ټول او او فرمای یا معاشر الجن اے ټول گیا د پیریانو قد استكثرتم من الانس ډیر تاسو تابع کړی دي د انسانانو نه قد استكثرتم من الانس ډیر تاسو گمراه کړی دي د انسانانو نه استكثرتم دغه د اغوا معنی ده اذلال قد استكثرتم من الانس ډیر تاسو گمراه کړی دي انسانان ډیر تاسو خپل تابعدار کړی دي انسانان وقال اولیاؤهم ابوی دوستان ملګری د دې تابعدار من الانس د انسانانو نه الله خطاب کی پیریانو ته او جواب ورکی انسانان پکار خدا و چې جواب پیریانو ورکوله انسانان جواب زکه کوي چې کله الله فرمایل یا معاشر الجن اے ټولګیا د پیریانو نو دې کې تعریضن اشارتن خطاب انسانانو ته هم دی چې تاسو ولې دې پس روان وای د دې تابعداري ولې کوله نو دې جواب کوي ربنا استمتع بعضنا ببعض اے زمنګ ربا فائدې اغستې وی بازي زمنګنا د بازو استمتع فائدې اغستې وی د دنیا بعضنا بازي منکی ببعض د بازونا وبلغنا اجلنا الذي او من ورسیدو خپل هغه نیټه تا اجل دلنا چې تا موږ له مقرر کړی و موږ دنیا کې انسانانو د پیریانو نه پیریانو د انسانانو نه فائدې اغستې تر دې وخت چې تا موږ باندې مرګ راويس او موږ دې قیامت تراويستو پورته دي قال نو الله بفرمای النار مثواکم اور د جهنم زه دې رستا سودا خالدین فیها همیشه به پدې کې الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله رضا شي تاسو با همیشه همیشه جهنم کیای ها چې کله د الله رضا شي یو قول داده چې دی با الله د جهنم نه راو باسي او ګرمه او خود کېدلی او به یو ځای کې یالته به بوزي هغه به کله اوس کې نو بیا به واپس شي یا الا من شاء الله تاسو ټول به همیشه همیشه جهنم کیای ما سوا د هغه چانا من شاء الله چې کوم مسلمانان جهنم کې پراته نو الله به راو باسي شاء الله کده الله کو خبر ان ربک حکیم علیم
یقینا رب ستا حکمت والا پوه دے وکذالک دغرنگی نولی ملگری بکو دوستان بو گرزو بعض الظالمین بعض ظالمان مشرکان د پیرانو انسانانونا بعضا د بعضو بما کانو یکسبون په سبب د کسب د دی مشرک انسان او مشرک پیره لکه څنګه چې دنیا کې د دې دوستانه وا دارنګي الله وي زبا جهنم کې د دې دوستانه ملګرتیا دا اوساتم دی به هلته هم یوځي استمتع بعضنا ببعض دنیا کې من یو بل نه فائدې اغستې روایتو کې راځي انسان دا فائدہ اغستې ده چې کله به یو انسان یو سړی بیابان صحرا زنګل تلاړ نو د بچقه کړه اعوذ بسید هذا الوادي چې زه د پیرانو پنوم پناه غواړم چې ما ته نقصان راونه رسي او پیران او جنات به بدی خوشاله شو چې موږ نه پناهي غواړي او الله یې پرې خېده نو انسانانو یې زمونږ به کار وشو نو موږ به دې فائدې واغستې او پیرانو فائدہ دا و چې هغې به خوشحاله شو چې ګوره موږ نه امداد غواړي موږ نه پناهي غواړي نو ځکه یې وایي ربنا استمتع بعضنا ببعض نو پیرانو وجود شته دی دا حقیقت دی دې نه انکار نشي کېدی ابن بطوطه د دې لوی سفرنامه ده 45 کاله د دنیا چکر لګولې دی ټول دنیا باندې ګرځېدلې دی او دې چې کله هندستان ته ورسېد و کال هلته تیر کړو نو یو کلی ته لاړ یو بانډه یو کلی نو یو کور کې دیره شو میلمه شو یو بوډۍ ابای دا اوس جاړي دې ته نه تپوس کی چې داسې چل دی ابن بطوطه خپل سفرنامه کې لیکي چې زه کله دې کلي ته ورسېدم نو ما دې خلکو نه د معلوماتو کړل تپوس چې تاسو څنګه مسلمانان شوئ نو دی ورته وایي چې زمونږ دې کلي ته یو عرب راغلی و احمد نوم یې او زمونږ د کلي دستور او قانون داو چې موږ به د میاشت اول تاریخ کې خپل د کور یو جنۍ هغه به د کالو ډکه کړه ډولۍ کې به کېنوله او د دریاب غاړې ته به بوتله سار به چې لاړو نو کالي به نه و او هغه به دغسې مړه پرته وه ټوکړې ټوکړې شوې به وه که دا کار موږ نه کولی نو زموږ دریاب به وشی وی زموږ دا کلی به تباه شوی موږ به دغه کار کوو دا یو عرب راغی احمد یو بوډۍ کور کې دیره و میلمه و ټوله شپه دې بوډۍ جړا کړې ده دی ورته وایي ته ولې جاړې نو دا وایي چې زما د لور خسڼې راختلی دی سبا به فوج راځي د کلي او زما دا لور به ډولۍ کې اچي کالو ډکه او دا به دریاب غاړې ته بوځي او د دې نمبر دی نو شیخ احمد ورته وایي داسې وکئ چې تاسو د دې دا جامې ما ته واچوئ او ما ډولۍ کې کېنوئ او دا فوج دی راشي ما دې بوځي راجا د دې کلي مشر و هندوانو زمانه وه نو کله چې دی ډولۍ کې دې جامه د جنۍ واغوسته کالی ورته واچو ډولۍ کې کېنو او دریاب غاړې ته یې بوتو دی حافظ د قرآن و دی وی ما د دې ډولۍ نه 4 چاپېره کرښه راښکله او د قرآن تلاوت مې شروع کو او په ځان دوکمه دغسې چې دا پیریان زما څنګ ته نږدې را نشي وی ټوله شپه دغسې یو غوبلو یو چغه وه یو روړه وه یو غوغا وه دې پیریانو په ما حملې کولې خو زما څنګ ته نږدې شي نه نو سار چې خلک راغی نو ډولۍ بیرته کړه نو زه پکې ژوندی صحیح سلامت ناسو دی حیران شو چې داسې چلو شو دی یقین نه کو میاشت تیره شوه نو دی بیا دغه کار وکړه زه بیا راویستم نو ما دغه اټکل وکړو قرآن تلاوت کوم 4 چاپېره کرښه مې راښکله دا پیریان ټوله شپه زور لګوي یو شور دی غوغا ده خو زما څنګ ته نږدې کېدی نه شي وی د کلي راجا خبر شو زه یې غوښتم ما ته ویل چې دا خو د زمانې نه موږ هرې میاشتې خپل یو جنۍ وژنو
کالو ډکا دا تا څنګه چلو کو چې ته بچ پاتې شو دی وی دا د الله یو کتاب دی قرآن زما سینه کې پروت دی او زه د عربو نه راغلم ما دا قرآن لوسته او کرخه مې راښکله نو دا یو مخلوق خو زما څنګه د نږدې نه دی راغلی نو دې سره دا ټول کړی چې کوم هندوانو دا مسلمانان شو نو دا پیریان دي کله کله انسانانو له تکلیف ورکوي پریشانی ورکوي مشکلات دا مختلف مسائل راځي نو پیریانو وجود شته دی دا ابن بطوطه یو سفرنامه لیکلې ده او د هر کلی څنګه خلق دی څنګه د هغې خوی دی څنګه د هغې مزاج دی د کابل څنګه خلق دی د پېښور څنګه خلق دی د کویټې څنګه خلق دی د مصر د شام د فلسطین د هر ځای خلق د خاورې څنګه ده د هغې مزاج څنګه دی د خلکو طبیعتونه څنګه دي دا یې ټول سفرنامه کې لیکلي دي 45 کاله د ټول دنیا چکر لګولی دی یا معشر الجن والانس اے ټولګیا د پیرانو انسانانو الم یاتکم رسل منکم آیا ندی راغلی تاسو ته پیغمبران تاسو نه یقصون علیکم آیاتی بیانولی تاسو ته آیتونه زما وینذرونکم یرولی تاسو لقاء یومکم هذا ملاقات درز استاسو دننا قالوا ردی بوئی شهدنا على انفسنا من اقرار کو پخپل ځان باندې وغرتهم الحیات الدنیا دوکي کیا چولیو دی ژوند دنیا وشهدوا على انفسهم شهادت یو کو گواہی وکړه اقرار یو کو پزان خپل باندې انهم كانوا کافرین چې ودو کافران اقرار خپل جرم یو کو ذالک دا زکا علم یکن ربک چن دے رب ستاسو مهلک القرى هلاکون کے بربادون کے یو کلی لرا بظلم بسبب د ظلم زیاتی شرک ددی واهلها غافلون او حل دے چی اهل ددی بے خبر وی سوچ الله یو کلی تا یو قوم تا پیغمبر نه را لګلې نو الله نه وجني نه تبا کوي دا دستور دے قاعده ده ذالک علم یکن ربک دا ورته الله قیامت کې ولی وی علم یاتکم رسول آیا نو راغلی تاسو ته پیغمبران ودی بو راغلی ذالک دا بیان زکه دی علم یکن ربک چې نه دی رب تاسو هلاکون کې یو کلی لرا په سبب د شرک ددی چې اهل ددی غافلای نه خبرای ولکل درجات مما عملوا هر یو سړی لرا که مسلمان دی او که کافر درجی دی د هغه نه چې د کوم عمل کړی وما ربک بغافل عما يعملون او نه دی رب ستا غافلا نا خبره د هغه نه چې دی کوم کار کوي وربک الغنی او رب ستا بے حاجت دی ذو الرحمت خاوند لوی مهربانتیا دی ای یشاء کو غواړي یذهبکم بو بزی تاسو مړ بکی تاسو هلاک بکی تاسو ويستخلف من بعدكم اوراب ولي رستو دتا سنا ما هغا یشاء چې خوښی کما انشاکم لک څنګه چې تاسو پیدا کړی من ذریه قوم اخرین د الواد د قوم بلنا لک څنګه چې تاسو پیدا کړی مخکنی بوتلو دارنګ تاسو وبوزي نور به پیدا کی انما توعدون لآت یقینا هغه چې تاسو سره وعده لوزونه شوی دي لآت خامخا راتلو والدی قیامت یو کا عذاب وما انتم بمعجزین نه تاسو عاجز کون کی الله لرا الله نه تختیدې نشئ قل اے او یا پیغمبر یا قوم اے قوم اعملوا کار کوي علی مکانتکم بخپل طریقہ انی عامل ذکر کون کیم بخپل طریقہ تاسو چې څنګه خوښی نو کوي زب خپل دعوت بیان جاری ساتم فسوف تعلمون زرد چې پوه بشئ من تكون له عاقبت الدار چال دے من تكون له چال دے عاقبت الدار کور استنے دا انجام اعتبار سرا من تكون له عاقبت الدار چال بئی انجام دا آخرت بہتر او خیستا انه لا يفلح الظالمون یقینا نشی کامیابی دے ظالمان